لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د خداوند کریم انتهایی مشکور یو چې حسن ویلفیر فاونډیشن له دا مقور کړه ساسو په تعاون سره د جماعت لپاره موږ بهترین الماری راکړه. زمونږ په حسن ویلفیر فاونډیشن کې ادارې تحفظ القرآن یو سیکټر دی چې په هغې کې موږ نوي قرآن مجیدونه مدارسو له ورکو د ضعیفو قرآن مجیدونو بایډینګ کو. نو دې مدرسې له موږ نوي قرآنونه ډېر ورکړو، خو حالانکې دلته د کېښودو دپاره الماری نه وه. نو موږ کوشش کوو چې دلته موږ الماری جوړه کړو ځکه چې قرآنونه په ټایم سره سیوا ضعیف کېدو. نو په زړه ویډیو کې موږ تاسو ته اپیل کړی او ستاسو په تعاون سره الحمدلله ثم الحمدلله ما نظام خان ته د 60,000 روپو پراجیکټ حواله کو. الحمدلله دغه په خپل بهترین طریقې سره د الماری چې کوم درخ کړه. حالانکې په دې کې موږ ته مشکلات هم انتهایی سیوا راغلي. ما باندې پرسنلی ایپایار کټ شو، زه به کې جیل ته لاړم، ایون هلته کې بیا زما ضمانت هم شو. بیا چې کله ضمانت شو هغې سیچو هغه ایسي صاحب کوم چې چا په موږ باندې ایپایار کړی هغه ته الټه غوسه وکړه چې یار دا خو واړه دي الماری جوړي، نو په دې باندې تا ولې ایپایار کټ کو. حالانکې چې کله موږ کلي ته رالو په موږ ته بیا زموږ د تنظیم په حواله باندې سی ډي اے والته زموږ غلط انفارمیشن ورکړی شو چې دې هلکانو ته فنډینګ کېږي او دوی پلته منشیات ځوانانو اخلي. هغه ټول تکالیف موږ تیر کړو. دا څنګه وشو څنګه ونه شو هغه خبرې در سره هم شریکو. خو رومبې راځئ چې وګورو چې د الماری موږ په څونه روپو راکړه، دا روپۍ څنګه ولګېدې، د دې ډیټیل لږ تاسو سره شریکو. بیا به دا ټولې خبرې بیانو چې دا خیر دا مسلې موږ ته څنګه راوچته شوې وي، بیا الله حل څنګه کړی. الحمدلله الماری خو رخ شوه. ستاسو دپاره زموږ دپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې د ادارې تحفظ القرآن د طرفه دې جومات دپاره د 60,000 روپو الماری رخ شوه. اوس به پکې ښکلي قرآن مجیدونه کېښودی شي. پر دې نه هټ کر کومې مسایل چې موږ ته راغلي وو د خلکو په ذهن کې یو خبره خوره شوې ده چې دا ولې دوی دین کې نفرت پیدا کړي، ولې په دین کې دوی فرقې پیدا کړي دي، یو سړی په بل باندې پایار کټ کړي او جیلونو ته پکې ځي او دا خو د دین خدمت دی. نو دا مسلې ولې راغلي دي؟ نو زه هم د خپل پرسنلی د زړه نه د دین د خدمت اراده مې کړله، دې ملګرو مې اراده کړله، زموږ د ټول ټیم ممبرز دا اراده ده چې موږ د الله د دین خدمت وکړو، نه چې هغې ته موږ نقصان ورسو. د هر سړي کوشش دی چې زموږ د لاسونه د الله د دین خدمت وشي خو نقصان ونه رسي. خو حالانکې انسان کمزوری دی، تنګ نظرتیا نه ده پکار. په موږ چې کوم سړي پایار کټ کړی هغه هم د خپل طرف ټیک ټاک دی، موږ د هغې پرسنل خبرو ته نه ځو. خو صرف دومره ده چې موږ رولز ریګولیشن دا دي چې موږ کوم جومات کې کار کوو یو زموږ د چیرمین دستخطي او یو د هغې محلې د هغې مدرسې چې کوم امام مشر د هغه دستخطي. نو د دغې مشر نه رومبې موږ تپوس وکړو، موږ له اجازت باقاعده راکړو. کله چې موږ د 37,000 روپو لرګې راوړو 27,000 روپو رومبې او د 10,000 روپو پسې موږ وروستو راوړو. نور حساب کتاب چې موږ ټول راوړو نو چې کله سامان راورسېدو زموږ روپۍ پې بندې شوې نو موږ ته یې کال وکړو چې تاسو به دلته کې الماری نه جوړوئ. نو ما ورته ایکسکیوز وکړو، معذرت مې وکړو چې یار موږ خو سامان ناوړلی. حالانکې ما ته پرسنلی دمکیانې میلاو شوې چې زه به دا وکړم زه به دا وکړم، هغه ټولې خبرې په خپل ځای. بیا ما محلې والا سهاره واغسته، هغوی ته مې وویل چې یار موږ خو دلته الماری جوړو، آیا تاسو زموږ سره مرسته کوئ که نه؟ نو محلې والا ټول وي چې بلکل موږ ستاسو سره مرسته کوو، تاسو د الماری رخ کې. چې کله الماری رغول موږ شروع کړل د محلې والا په اجازت باندې د مشرانو په اجازت باندې، نو هغې سړي په موږ باندې پایار کټ کو. بیا موږ تاڼې والا رالو، ما ته تکړۍ ور واچولې، موږ جیل ته لاړو، زما ضمانت شو. سی ډي اے والته زما غلط انفارمیشن لاړو، زموږ د تنظیم په سی ډي اے والا رالو، زموږ نه انفارمیشن ټول وړو. الحمدلله ستاسو دعا وه موږ په حق باندې وو، موږ څه غلا کوتي نه کوله، زموږ څه بل څه اراده نه وه. الله موږ ته پای کې برې راکړو. جرګه په هغې باندې راغونډه شوله، ټولې محلې والې یو سټرایک وکړو چې یار دا غلطه شوې ده، دې سړي ولې غلطه کړله. حالانکې سړي موږ له اجازت راکړو چې زما نه غلطي شوې ده او تاسو د الماری دلته ولګوئ. ستاسو په دعا سره الحمدلله ثم الحمدلله الماری هم په جومات کې ولګېده. د خوشحالۍ خبره ده څومره متنازعې چې وي څومره نفرتونه چې هغه ټوټل الله ختم کړو. نور هم د الله نه دعا ده، تاسو ته هم درخواست دی چې مسایل پیدا کوئ مو بلکې مسایل حل کوئ. ځکه نفرت چې کوم دی هغه د مسلې د حل کولو ذریعه نه ده بلکې محبت د مسلې د حل کولو ذریعه ده. نو تنګ نظرتیا نه ده پکار. څومره چې زما ته تکالیف را رسېدلي، ما ټول انسانیت څومره چې خلکو موږ ته تکالیف را رسول هغوی ته ما معافي کړې ده، خپل طرفه تنظیم
تنظیم طرفه تاسو هم کایندلی هغه څوک چې په هغې د الله او د الله رسول خوشحالیږي څومره چې درنوم کیږي نو ادارې تحفظ القرآن سره یا د حسن ویلفیر فاونډیشن سره مرسته کوئ نو په دې نمبر باندې رابطه وکړئ ستاسو یو روپۍ په دې کارونو باندې لګي انشاءالله د هغې ډیټیل به موږ ستاسو سره شریکو چې ستاسو 50,000 روپۍ راغلي دا کار پې مونږ کړی ستاسو 15,000 روپۍ راغلي دا کار پې مونږ کړی الله دې وکړي چې تاسو کم ځای یې ښاد او آباد اوسئ خوشحاله او کامیاب اوسئ یو جهان مننه